پاکستان کې په غیر قانوني توګه میشتو باریانو ته مل نه د وتلو لپاره د ورکړل شوی مهلت په وروستۍ ورځ 21,000 نه زیات افغانان د تورخم په لار افغانستان ته اوښتي دي. افغان کمیشنریټ وایي چې پاکستان نه په غیر قانوني توګه د میش بهریانو د مل نه د ویستلو دویم پړاو به نن د 2 نومبر څخه پیل کیږي. د 9 پروز د افغان کمیشنریټ لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې په غیر قانوني توګه پاکستان کې د میش بهریانو د ویستلو په دویم پړاو کې به دوی نیول کیږي او په لنډ کوتل کې به د دوی لپاره جوړ کړل شوی کیمپ یا هولډینګ سنټر ته لیږل کیږي. بیان کې ویل شوی چې په هولډینګ سنټر کې به د نادرا مامورین د نیول شو افغانانو نه ګوتې لګوي او نور معلومات به راجمع کوي او تر هغه وروسته به دوی د تورخم للارې افغان چارواکو ته سپارل کیږي. د پاکستان حکومت خیوات کې په غیر قانوني توګه میشته ټول غیر ملکیانو ته تر 11 اکتوبر په خپل خوخه د خیواد نه د وتلو مهلت ورکړی وو چې دا مهلت پرون د چهارشنبه پروز پای ته رسیدلی دی. افغان کمیشنریټ وایي چې د مهلت پر وروستۍ ورځ د تورخم للارې 21,540 نفوسو باندې مشتمل 383 کورنۍ په خپل خوخه افغانستان ته ستنې شوي دي. د پاکستان حکومت واضح کړی ده چې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه میش بهریان د اکتوبر ته 11 نیټې په خپل خوغه له پاکستان ونه وتل یا ونزي نو تر هغه وروسته به یې پاکستان کې جیدادونه او مالونه ضبط کیږي او د هغوی په ضد به قانوني کاروایی کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې UNHCR تر مخه پاکستان کې دا وخت 1.4 میلیون رجستر کډوال دي او نږدې 9 لک نور کډوال دي او په 2021 کې 9000 نور کډوال دي او ولکه په اگست 2021 کې په افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ وروسته پاکستان ته تختیدلی وو. د UNHCR ویان میتیو ساټ مارس ویلي چې موږ پاکستان ته خواست کړي چې د هغه افغانانو ساتنه دي وکړي څوک چې بیرته افغانستان ته پستنېدو د خطرو سره مخ کېدی شي. UNHCR د پاکستان دغه پریکړه ستایلې چې رجستر افغان کډوال او خپل وطن ته بیرته پستنېدو د خطرو سره مخ کېدونکي افغانان نشړي. خو روانه هفته د پاکستان د کورنو چارو نگران وزیر سرفراز بګټي د GTV په یو پروګرام کې ویلي چې ټول افغانان به بیرته خپل خیوات ته لیږل کیږي. په لومړي پړاو کې هغه افغان کډوال چې هیڅ سند نه لري یا یې په غیر قانوني توګه اسناد ترلاسه کړي او په دویم پړاو کې به افغان سټیزن کارت ACC کارت لرونکي او د UNHCR سره رجستر کډوال بیرته لیږل کیږي. خو بګټي نو ویلي چې دویم پړاو به د کله نه پیل کیږي. پاکستان پرستو کې سو زله تور لګولي چې د افغانستان نه په پاکستان کې ترهګری کیږي او پاکستان کې سخت کال سو ځانمرګي بریدونه خوم افغان وګړو کړی دي. خو په افغانستان کې واکمنو طالبانو د حکومت ویان ده نائب پروز په خپل یو بیان کې د پاکستان دا تورونه رد کړی دی. ویلي دي چې په کوم خیوادونو کې چې افغانان میشتي د هغو خیوادونو امنیت ته ستونزه نه دی ایجاد کړي او نه خوم با بے ضابطو کې لاس لري. د طالبانو د حکومت ویان ویلي چې لګاوندو خیوادونو څخه غواړو چې د اسلامي قوت اصل ته په پام سره له افغان مهاجرینو سره ښه چلن وکړي. طالبانو د پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې بیرته اغستو غوښتنه کړې خو ورسره په افغانستان کې د کډوالو د ځای کولو د دوی د صحت او خوراک د تنظیم لپاره کمیشن هم جوړ کړی دی. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې د پاکستان څخه غیر اسناد لرونکو غیر ملکیانو شړل د بشري حقوقو د ناورین سبب جوړې دي شي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400